أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم او هر کله چې اوته ته د خپل کورا تبوئ المؤمنين تا کې نول مؤمنان مقاعد په ځای کې ناسو کې مورچو کې للقتال د پاره د جنگ والله سميع عليم الله پاک اوریدون کې دی په هره اذ همت طائفتان هر کله چې اراده وکړه دوه ډلو منکم ساسنا ان تفشلا کمزوري ښکارا کی والله وليهما الله پاک مددگار د دې دواړو دی وعلى الله فليتوکل المؤمنون خاص په الله پاک کې ځان اوس پاري مؤمنان رب د مخ کې سردار چې مخ کې آیت کې فرمایل وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا تاسو صبر وکړئ او تقوا اختیار کړئ نو د دې کافرو هغه چل ول تاسو ته هیڅ ضرر نشي رسولی اوس به طور مثال په هغې باندې دوه واقعات ذکر کړي یو واقعه د احد او دویمه واقعه د بدر په احد کې د صحابه کرامو نه لږه غلطي شوي وه په دغه دوه اصولو باندې عمل نه و شوی صبر یې نه و کړی او لږه خلاف راغلی و د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د حکم نه چې هغو نه اجتهادي غلطي شوې وه صحابه کرامو نه فتحه په شکست باندې بدله شوه او مسلمانانو ته نقصان ورسېده خو په بدر کې چې کله دغه دوه اصولو باندې هغو عمل کړی و صبر او تقوا باندې نو الله رب العالمین هغو له ګټه ورکړه فتحه نصیب شوه نو په دې آیت کې د احد واقعه بیانوي لنډه واقعه دا ده چې دا په 12 شوال د هجرت په 3 کال باندې د احد واقعه پیښه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې د مانځه نه وروسته د مدینې نه ووته او د دې سبب دا و چې بدر کې هغه جنګ چې شوی نو په هغه کې د قریشو 80 سرداران مړه وو 80 سرداران د هغوی قید شوي او ډېر سخت شکست هغو ته میلاو شوی نو د مسلمانانو د بدلې د اخیستو دپاره هغوی هر قسمه تیاري کړې وه قریشو کافرو ابو سفیان چې د شام نه کوم مال د تجارت راوړی دار الندوه مکه کې هغه جمع کړی و هلته یې ایښودی و محفوظ پروت و نو د هغې دوی دا مشوره وکړه چې په دې بدر کې موږ ته ډېر غټ نقصان رسېدلی دی زموږ ډېر کسان مړه دي او څه زخمیان شوي دي څه قیدیان شوي دي د دې په هر صورت باندې موږ بدله اخلو او خاص کر هغه کسان چې د هغوی خپل خپلوان مړه وو نه هغوی د انتقام د اخیستو دپاره تیاري کوله نو ابو سفیان ورته وویل مشوره یې ورته ورکړه چې دا مال چې موږ راوړل دی دارالندوه کې محفوظ پروت دی نو دا رأس المال چې هغه اصل مال دی هغه به د خلقو مالکان ته واپس کړو او د دې چې کومه منافع دي ګټه ده نو هغه به موږ په دې جنګ باندې ولګوو په هغې باندې به موږ هتیار اسلحه دا واخلو او بیا د دې مسلمانانو خلاف به موږ وجنګېږو نو د هغې ګټه چې وه هغه 50,000 دیناره وه ډېر شی نو دغه پیسې راواغستې په هغې باندې اسلحې واغستې او د جنګ تیاري شروع کړه ابو سفیان په قیادت کې 3,000 کسان د احد غر خواته هغه راغلل راجمع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره مشوره وکړه چې کسان خو راغل دي دا ډېر هم دي 3,000 کسان دي 200 سره زغرې وې 200 سره آسونه وو جنګي نو څه وکړو بهر وځو او که دلته یې دفاع وکړو په مدینه منوره کې که دلته راغلو حمله یې کوله جو موږ به دفاع وکړو بهر وځو نو ستاسو څه مشوره ده د نبي اسلام خپله مشوره دا وه چې مدینې نه بهر نه وځو که دوی راغله په موږ باندې حمله وکړه نو بیا دفاع به یې کوو او دغه مشوره د عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق د هغه هم دغه مشوره وه هغه وی چې مخکې زموږ دا تجربه ده چې کله موږ د مدینې نه وتیو نو موږ ته شکست میلاو شوی دی چې په مدینه کې موږ دنده وو او د بهر نه چا حمله کړله
نو موږ د هغې جواب ورکړ دی او موږ ته فتحه میلاو شوې ده. نو نبی علیه السلام چې مشوره واخیسته د هغه کسانو مشوره زیاته وه کوم چې بهر وتو باندې متفق وو. لکه په هغه کې څه کسان داسې وو چې په بدر کې نو شریک شوي، څه ځوانان کسان وو د هغو ډېره سخته جذبه وه چې موږ خامخا جنګ کول غواړو. نو نبي علیه السلام یې خرجو لاړ د مازدیګر د مانځه نه وروستو چې کوم دی د ماسپښین نه وروستو دا بیان وکړو، ترغیب یې ورکړو خلقو ته. مازدیګر نه وروستو چې مونځ وشو لاړ کور ته، زغره یې واغوسته راووته، غوښې دې توره دا یې راواغسته. نو چې راووت نو سعد بن معاذ رضی عنه او اسید بن حضیر رضی عنه دې صحابه کرامو ته وویل چې تاسو نبي علیه السلام ولې مجبوره کوئ په بهر وتو باندې؟ د هغه مشوره دا ده چې موږ پاتې کېږو په مدینه کې او تاسو هغه مجبوره کوئ. نو دا مشوره ستاسو ښه نه ده. پیغمبر چې کومه مشوره ورکړه په دغې به عمل کړی و. نو هغه صحابه کرام په خپله خبره باندې ستومانه شو. نو نبي علیه السلام پسې راغله، وایي زموږ نه غلطي شوې ده او ته پاتې شه، نه وځو موږ بهر نه وځو. که دا کافر راغله دلته مدینه باندې حمله وکړه موږ به دفاع کوو بهر نه وځو. نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې ما کان لنبي اذا لبس لأمته ان يزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. پیغمبر د پاره دا مناسب نه دي چې خپل هتیار اسلحه هغه واچي او بیا هغه کیدي تر دې چې الله پاک د او د دشمن په منځ کې فیصله نه کړي. نو اوس زه دا زغره مې اغوستې ده، اسلحه مې اچول ده، دا زه بیا لرې کوم نه. نو مصمم اراده نبی علیه السلام کړو د جهاد. د دین علماو دا یو مسله راویستل ده چې کله جهاد شروع شو که نه اراده یې وکړه چې جهاد کوو بیا به واپس کېږي نه، دا په ده فرض کېږي بیا. نو دی به جهاد له ځي بیا کې ناسم ناسم نشته. دویم که علم ته سړی ووته، علم چې کوم دی هغه وتل فرض نه دي چې هر سړی چې کوم دی څه کسان لاړ شي هغه علم حاصل کړي چې هغه په دین باندې ځان پوهه کړي، د نورو ټولو غاړه پې ازاده شوه. او هر سړي باندې علم چې کوم دی فرض عین نه دی، فرض کفایي دی. خو چې یو سړی ووته او کتابونه یې واخیسته او اراده یې وکړه چې زه علم کوم او بیا دی واپس راځي، دا مناسب خبره نه ده. دا اوس په ده فرض شوی دی، دی به دا کوي. او اکثر کسان داسې چې علم ته وځي او بیا پرېږدي، د دوی ډېر بد حالت دی. د دوی بیا او دی چې وران شو که نه په دې دغه کې په سبق کې بس دی بیا ذهن نه راځي. نو نبي علیه السلام د زرو کسانو سره لښکر یې تیار کړه. د جمعې نه وروستو چې کوم دی د احد غار طرف ته روان شو. خو داسې په دمه دمه ته د جمعې نه وروستو نه مازدیګر نه مانځه نه وروستو راووته. لاړ هلته پکې شپه پکې تېره شوه، شپه. نو دا کم کسان چې بیا کېنول په مورچو کې بیا دا د سحر ټایم و، د سهار لمونځ وکړو د هغې نه وروستو بیا کېنوله په مورچو کې. نو شوت یو ځای دی هغې ته چې ورسېده نو عبدالله ابن ابی منافق چې و نو هغه د خپلو ملګرو ته وویل بهانه یې جوړه کړه چې دوی خو زموږ په مشوره باندې عمل نه کوي او که موږ څه سمه مشوره ورکوو په هغې هم عمل نه کوي. نو چېرته ځو؟ ځو ځان نه واپس خپل کار به کوي. دا خودکشي ده، موږ دا خودکشي نه شو کولی. راځئ واپس شو. 300 کسان ورسره 300 کسان چې کوم دی هغه واپس کړه او لاړ ځان وتښتېده. نو عبدالله ابن حرام رضی الله تعالی عنه هغه ورته وویل چې راشئ د الله په لاره کې جنګ وکړئ، یا که جهاد نه کوئ جنګ نه کوئ نو د ملک دفاع خو وکړئ که نه. دا خلق راغل دی په مدینه باندې حمله کوي نو د هغې دفاع خو پکار ده که نه، تاسو چېرته منډې وهئ؟ دوی ورته وایي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هسې چکرې لګوي وې او جنګ نشي، دا خودکشي ده، موږ دې شي ته نه یو تیار. نو لاړه وتښتېده. نو د خلکو اختلاف په دوی کې راغی د مسلمانانو. نو چا وایي چې دا مسلمانان دي ځکه چې دوی خو کلمه وایي زموږ سره په مانځه کې شریکېږي، روژې نیسي، د اسلامي عبادات چې دي هغه ادا کوي. نو دا مسلمانان دي، غلطي ده جوړ شوه ترې د لارې نه واپس لاړو خیر دی. او بعض ووایي چې دا کافر دي چې پیغمبر یې راوویست د خپل کور نه اوس هغه یې په لاره کې پرېښوده نو دا کافر دي.
نو سورة نساء کې رسو آیات نازل شو فما لکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم بما کسبوا. تاسو له څه شوي دي د منافقانو په باره کې چې تاسو دوه ډلې شوي. الله پاک دوی نسکور کړ دي رسو کړ دي په هغه اعمالو باندې چې دوی کړي دي نو حکم په ولګاو. دا منافقان دي کافر دي. دا او رسو بیا راځي دي صورت کې هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان. دو په دغه وخت کې کفر د چې کوم دی هغه ډېر نږدې دي د ایمان نه. دو کافر دي چې واپس شو نو دوی واپس اړه او صحابه کرام چې کوم دی هغه روان شو. نبی علیه السلام چې احد ته نږدې شو نو خپل ملګرو ته تفقد یې وکړو تلاش یې وکړو چې څومره کسان دي حاضري واخیسته په هغې کې ماشومانو. نو هغه ماشومان یې واپس کړي ځئ تاسو خپل کورونو ته دلته موږ سره مه ځئ دا د ماشومانو کار نه دی. کوم چې ځوانان تکړه کسان وي تاسو راځئ. نو بیا یې وویل چې داسې کس شته چې هغه موږ احد ته په لنډه لاره باندې ورسئ چې دې کافرو باندې چاته ور نه شو. نو یو صحابي وویل چې او زه به تاسو ورسوم. نو په لاره کې نبي علیه السلام د یهودو ته هم دعوت ورکړو راشئ زموږ ملګرتیا وکړئ موږ خو یو بل سره معاهده کړله که نه چې په دې مدینه باندې څوک حمله کوي نو که په تاسو حمله کوي موږ به تاسو دفاع کوو او که په موږ باندې کوي تاسو به زموږ دفاع کوئ. نو راشئ زموږ سره ودرېږئ په دې جنګ کې د دې وطن دفاع خو پکار ده که نه. نو هغه ورته وویل یهودو په جواب کې چې نن چې دی دا د خالي ورځ ده د خالي ورځ وه بیا د جمعې په شپه باندې خو دوی لاړه. نو سواله چې کوم دی د خالي ورځ وه د هفتې د هفتې په ورځ باندې زمونږ دپاره جنګ حرام دی موږ تاسو سره نه وځو دا یې بهانه وکړه. نو مخیرق نوم یو یهودي و هغه ورته وویل چې لا ثبت لکما خالي خالي نشي راوځئ د دې سړي مدد پکار دی او که دا خلق غالب شو په موږ باندې نو بیا موږ هم نه پرېږدي. نو راشئ د ده سره ملګرتیا وکړئ جنګ کې شریک شئ. نو نور خلق یهود شریک نه شو دی په خپله ولاړ دغه یهودي. نو چې لاړ نو په جنګ کې شریک شو او جو مړ شو. نبی علیه السلام وفرمایل چې مخیرق خیر یهودینا نه مخیرق چې دی دا غوره دی د یهودو نه. نو بعض علما وایي چې دی مسلمان شوی چې غوره یې ورته وویل خو دی به مسلمان شوی نو په جنګ کې شریک شو. بعضې وایي چې دا مسلمان نه و خو د مسلمانانو ملګرتیا وکړه او جو مړ شو. نو نبی علیه السلام احد ته ورسېده. نو احد ته چې لاړ نو احد ته شا کړه او بل طرف ته یې مخ کړه او جنګ شروع شو او مسلمانان یې صفبندي وکړه داسې طریقې سره چې خلق هغې ته حیران وو. او 50 کسان یې په یو غونډۍ باندې کېنوله ورته یې وویل چې تاسو عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنه هغه یې پې مشر کړه چې تاسو په دغه غونډۍ باندې ناست یې د دې نه به راکوزېږئ نه دا غشي بشي او د خپل اسلحه د ځان سره سنبال کوي او که زمونږ غوښې مرغانو تختولي که نه خو د دغه ځای نه به راکوزېږئ نه. هغه ویې ښه ده. نو 2-3 ځله د خالد بن ولید په هغه وخت کې کافر و مسلمان شوی نه و 2-3 ځله راغی حمله یې کوله خو د دې مسلمانان 50 کسان نو دوی به پرې له پاسه د غوښو ګزارونه وکړو بیا به وتښتېده. نو دلته چې کوم دی چې جنګ وشو جو کافرو شکست وخوړه مسلمانانو فتح بیا مونده. جو مال د غنیمت چې کوم دی هغه یې را جمع کو نو کسان راکوز شو میدان ته. نو برخه د غره چې ناست نو هغوی چې ولیده چې دا کسان خو مال د غنیمت جمع کوي او دلته فتح وشوه د مسلمانانو نو وی دنګله وی لاړو مال غنیمت جمع کوو. نو عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ته وویل چې مه ځئ موږ ته نبي علیه السلام فرمایلي وو چې دا ځای به نه پرېږدئ نو لاړ نه شئ. هغه وویل هغه ځکه وی چې دا جنګ لا ختم شوی نه نو تر هغې پورې به تاسو نه راکوزېږئ. جنګ ختم شو کافر وتښتېده تل دي نو موږ ځو. نو 40 کسان دې کوز شو 10 کسان د عبدالله بن جبیر رضی الله عنه سره برپاتې شو. د شاته نه چې خالد بن ولید هغه خو ډېر سخت جنګي کمانډر و په اسلام کې هم کارنامې کړي په کفر کې هم کارنامې کړي وروسته بیا مسلمان شوی دی. نو هغه چې ولیده چې میدان خالي دی جو بیا پرې حمله وکړه د شا طرف نه او چې راغله جو هغه 10 کسان کم و هغه نه پرې هغوی زیات راغله جو ټول شهیدان 10 واړه شهیدان او ښکته چې راکوز شو میدان جنګ ته
میدان جنگ کې چې کوم دی هغه جومات جوړ شوی دی د حمزه رضی الله تعالی عنه مزار دی پکې غونډۍ چې دا هغه ډېره غټه دنګه غونډۍ نه ده چیته غونډۍ ده خلک ورته خیږي چې څوک لاړ شي هلته هغه غونډۍ ته وخیږي بیا راکوزېږي نو بس د هر طرف نه چې کوم دی هغه حملې شروع شوې نو دوړې شوې دوړې مسلمانانو په یو بل باندې ګزارونه وکړه د حذیفه رضی الله عنه پلار یامان رضی الله عنه هغه باندې تور ګزارونه وکړه نو حذیفه رضی الله عنه ورته وویل ای خلکو دا زما پلار دی دا خو مسلمان دی دی په تور باندې وژنئ هغه چې څو خلک خبرېده هغه شهید کړی و د مسلمانانو د لاسه هغه شهید شو او دوړې وې تیاره وه نو چې دا جنگ ګرم شو نو مسلمانان چې کوم دی هغه تیتر بیتر شو یو طرف ته بل طرف ته وتښتېده نو څوک غرونو طرف ته لاړه او یو طرف ته څوک بل طرف ته اویا کسان خو پکې مسلمانان شهیدان شو او نبی علیه السلام چې کوم دی هغه سخت زخمی شو هغه یو کافر عبدالله ابن قمیه هغه ګزار وکړو په نبی علیه السلام باندې نبی علیه السلام دا مخکې غاښونه چې کوم دی لاندې دا دوه غاښونه دا شو دا لاندې طرف ته دوه غاښونه دا شهیدان شو اتاو شو او دا سر یې وله وویشتو سر یې زخمی شو او خلقو خو دفاع کوله د نبی علیه السلام سره څه کسان پاتې شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه علی رضی الله عنه او طلحه رضی الله تعالی عنه هغه دفاع کوله هغه د لاسونو شل شو په تور ګزارونه پې کېده او د غشو بل یو صحابي چې کوم دی هغه باندې هغه یې ډالو د نبی علیه السلام هغه دفاع کوله او نبی علیه السلام چې کوم دی هغه زخمی شو ابو سفیان آواز وکړو چې په تاسو کې محمد شته صلی الله علیه وسلم بیا یې په تاسو کې ابوبکر رضی الله عنه شته عمر رضی الله عنه شته نبی علیه السلام جواب ولم ورکړ پرې چې دوی خوشاله شي نو بیا روسو عمر رضی الله عنه جواب ورکول غواړي نبی علیه السلام ورکول جواب عمر رضی الله عنه ورته وایي دا ټول ژوندي دي ستاسو د شرمولو لپاره الله پاک پرېښودي دي او دوی چغې کړې دي ابو سفیان هبل زنده باد هبل زنده باد اعلو هبل اعلو هبل هبل چې کوم دی هغه اوچت شو نبی علیه السلام ورته وفرمایل الله اعلی و اجل الله پاک لوی دی او الله پاک اوچت دی دو بیا دا هغه نه چغه ویسته لنا العزا ولا عزا لکما زمونږ دپاره عزا شته ستاسو دپاره عزا نشته نبی علیه السلام لنا المولا ولا مولا لکما زمونږ مولا شته او ستاسو مولا نشته نو دین وروسته چې کوم دی هغوی روان شو واپس نو چا وی چې مدینه باندې حمله کوو او چا وی واپس ځو نو نبی علیه السلام ته چا وی چې دا کسان بیا د دوی اراده دا ده چې واپس شي مدینې باندې حمله کوي نبی علیه السلام علي رضی الله عنه ولېږه ورته لاړ شه اندازه وکړه که دوی په اوښانو باندې سواری نو واپس به ځي او که په اسونو باندې سواری نو دوی بیا په مدینه باندې حمله کوي هغه واپس راغی نو په اوښانو سواره دی زه دوی واپس لاړم چې مخکې لاړه حمراء الاسد یو ځای دی هغې ته ورسېده نو ابو سفیان دې کسان ته وایي چې دا خو موږ هېڅ کارنامه ونه کړه دا موږ څه چل وکړو واپس رالو موږ سره چې کومه شوه هغه شنه ونه شوه په کار دا وه چې دا کسان موږ قتل کړی وی د دوی نه مال نیولی وی د دوی دا ښځې بیبیانې موږ راوستی وی موږ خو بیا تش تور واپس رالو نو موږ حمله کوو بیا واپس شو مدینې ته نو څه کسان ورته وي دا شته حیا پوره وه چې شوې ده او د دې نه وروسته که موږ لاړو نو ګوره بیا موږ پرېږدي نه دا خو پارولی شوي زخمیان منظري دي نو که دا راپسې راغله نو بیا موږ نه پرېږدي نو قلار شه ابو سفیان پرې پوه شو هوښیار سړی بیا وروسته دوی هم مسلمان شوی دی د نبي علیه السلام څخه وی زه ټیک ته جو واپس شو نو خو د روب اچولو دپاره یې څه کسان ولېږله هلته وی تاسو اعلان وکړئ چې کسان ناست دي او واپس راځي کافره په تاسو باندې حمله کوي نو کس چې راغی یو جاسوس یې راولېږه نبي علیه السلام جاسوسان ولېږل چې تاسو لاړ شئ اندازه وکړئ هغه چې راغی دا اعلان یې وکړو وروستو بیا راځي نو صحابه کرام حسبنا الله ونعم الوکیل زموږ دپاره الله پاک کافي دی هغه ښه کارساز دی او د هغوی ایمان ښه سیوا شو نو دلته نبی علیه السلام چې کوم دی دې کسانو ته وویلې صحابه کرامو ته چې دوی ناست دي جاسوس لېږلی وه چې واپس راغی نو حمراء الاسد کې هغو ناست دي تلي نه دي نو نبي علیه السلام چې نه دي تلي خو د دوی به بیا څه اراده
نو هغه کسان چې په دې احد کې زموږ سره شریک شوي دي او زخمیان شوي هم دي هغه به موږ سره ځي نور کسان مه ځئ او هلته حمراء الاسد ته به ځو راځئ نو جابر رضی الله عنه چې کوم دی هغه مخکې په بدر کې نو شریک شوی نو هغه اجازت وغوښتو په دې غزا کې نه نو وایي چې زه ما پرېږدئ پکې زه د سره ځم نبي اسلام ته هم راځه او نبي اسلام ورپسې روان شو سره د صحابه کرامو نه په دغه زخمونو سره صحابه کرام لاړه چې ورسېد هلته هغو باندې خدای پاک یو روب واچوه وتښتېده لاړه ځای پرېښوده نو دوه درې ورځې هلته تېرې کړې تجارت یې وکړو او څه هغه اصل خرڅول په هغې کې الله پاک دومره ګټه ورکړه چې واپس راته الله پاک د دوی د بخښنې اعلان وکړو د رضا اعلان الله پاک وکړو نو دغه واقعه په دې آیتونو کې هغه بیانوي په دې لاره کې چې کوم دی دوه ډلې وي بنو سلمه او بنو حارثه هغوی په دې زړه کې راغله چې دا کسان خو ډېر زیات یو موږ کم یو د 3000 کسانو او د 1000 کسانو خو مقابله نه کېږي نو چې دا موږ واپس سره وی نو د دې نه به دا غوره وه نو په دې زړه کې داسې دا خبره راغله او لږه کمزوري اختیار کړ وه ښکاره کړ وه نو د هغو ذکر پکې هم وشو چې په تاسو کې دوه ډلې وي چې هغوی کمزوري اختیار کړه خو والله وليهما الله پاک د دې دواړو دوست دی نو جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا آیت زموږ په باره کې نازل شوی دی او موږ په دې خوشحاله یو زموږ عیب یې بیان کړی دی آیت په اول کې خو په آخر کې زموږ صفت هم کړی دی چې والله وليهما وعلى الله فليتوکل المؤمنون الله پاک د دوی دوست دی او په الله پاک باندې د مؤمنان توکل وکړي نو دغه واقعې ته په دې آیتونو کې اشاره ده وایذ غدوت او هر کله چې ته ووتې من اهلک د خپل کورنۍ نه د خپلې کډې نه تبوئ المؤمنین تا کېنول مؤمنان اهل چې کوم دی هغه د عایشې رضی الله عنها په کور کې نبي اسلام د هغې نه وتی مقاعد په هغه ځای د کېناستو کې مورچو کې للقتال لپاره د قتال لپاره د جنګ والله سمیع علیم الله پاک اورېدونکی دی پوهه دی اذ همت طائفتان کله چې اراده وکړه هغه دوه ډلو بنو سلمه بنو حارثه منکم ستاسو نه ان تفشلا چې کمزوري ښکاره کړي والله وليهما الله پاک مددګار د دې دواړو دی وعلى الله فليتوکل المؤمنون خاص په الله پاک باندې ځان وسپاري مؤمنان په دې نورو آیاتونو کې د بدر واقعه ده ربنا ظلمنا انفسنا